هر سړی دا غواړي چې د ده موټر ونه جنګېږي، د ده مال محفوظ وي، د ده کور محفوظ وي، د ده اهل و عیال محفوظ وي. هر سړی دا غواړي. نو مولانا ذوالفقار نقشبندي دامت برکاتهم العالیه په حواله د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې هغه پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته رالی او دا ورته وفرمیل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره حادثات ډېرې پیښېږي، یعنې دا زموږ ستاسې په نن سبا کې لکه اکسیډنټ ډېر کېږي، یعنې مشکلاتونه تکلیفونه ډېره پیښېږي چې زه کله د کوره راووځم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا ورته وفرمیله چې کله د کوره څه وځې دا دعا وایه: بسم الله علی نفسی و مالی و اهلی، یعنی پر ځان باندې بسم الله، پر خپل مال بسم الله، پر خپل اهل بسم الله. نو بیا به انشاءالله تعالی د هر رنګ مشکل څخه الله تعالی محفوظ کړي. ځکه دا بسم الله ویل دا یو چاردیوالي پر یو انسان پر ځان او پر مال او پر اولاد راګرځوي، د هر تکلیف څخه به انشاءالله تعالی بیا خلاص وي. ځکه په اعمالو کې د الله حفاظت پروت دی، په اعمالو کې د الله مرضي پرته ده. نو پکار دا ده چې هر سړی دا دعا ووایي، نو انشاءالله تعالی هر څه به محفوظ وي. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کله ما دا دعا شروع کړه بیا زما سره هېڅ حادثه